السلام علیکم. ملک کې چې څه حالات روان دي ستاسو مخې ته ده. اسلام آباد کې چې کم ظلم وشو، کم قتلیام وشو، کم ریاستی جبر اور تشدد وشو، پای کې چې کم زخمیان دي، کم شهیدان دي او اوس بیا لاشونه پټي، نو دا ډیر د افسوس خبره ده. مونږ ته خو وایي چې ریاست د مور غونتی، خو زما خیال دی چې په هغې ورځ باندې د دې پوره من احتجاج دپاره ریاست میرانې مور جوړه شوې وه او هر قسمه ظلم او تشدد یې کړی. هغه خلک چې نو بې وسلې راغلي وو، صرف خپل حق له راغلي وو، هغوی احتجاج کو. حکومت پې چې د روانو په لارې ورته بندې کړې وې، تشدد یې کو، ټیر ګیس یې استعمالول، خو هغې خلکو حوصله نه بایلله، وږې تږې پیدل ستړي روانو او لکه هر محاذ یې فتح کو او ډي چوک ته ورسېده. بیا چې کله هلته کې پې فایرنګ وشو او هغې هغه ویډیو فوټیج دنیا راله، نو وزیرانو دا تانې شروع کړې چې وتښتېده او بوټان یې پرېښوده. هغه ولې وتښتېده؟ هغوی راغلی و چې زموږ ریاست به په موږ باندې ګولۍ نه چلی، خو که چېرې دوی سره هم ټوپک وي نو بیا پته لګېدلې وه چې څوک تښتېدلي وو. او د دې اظهار ډاکټر امجد دی، صوبایي اسمبلی ممبر دی، هغه ووایي چې په اسمبلی کې چې موږ خو داسې درغلي وو او موږ نهت دی وو، او چې کله د تاسو سره د مضبوط او د ټوپک دشمن والا مخامخ شي، نو بیا لکه په بنګال کې 93,000 پینټونه مو پرېښي راغلي وو. دا ډېره سخته خبره وه، نه وه په کار، شکستونه فوجونه خوري، خو چې کله ته په عوامو تشدد وکړي نو د هغوی بیا د صبر پیمانه لبریز شي او دا خبرې کوي. د تشدد هغه ویډیوز ختمولو دپاره بیا ریاست او حکومت پروپیګنډې شروع کړي، په میډیا یې بالکل پابندي ولګوله چې تاسو به دا ذکر نه کوئ چې ګولۍ لګېدلې، او چا چې به لوکوټې خبره شروع کړه یا د جنازې، نو د هغه بلیک آوټ به وکړو. بیا پکې دا چلو کو چې ټویټر خو مخکې نه بند دی، په ټیک ټاک د جنازو، د مړو، د شهیدانو، د زخمیانو ویډیو په زرګونو لکونو شیر کېده شروع شوې او هغې نه ریاست ډېر پریشانه شو چې دا خو زمونږ غلا ښکاره شوه، نو فوري بیا ټیک ټاک هم بند کو، 2-3 ورځې ټیک ټاک هم بند و. اوس به ټیک ټاک انتظامیې ته ویلي ځکه چې هغه په لکونو ویډیو ډیلیټ شوي دي، ما ته اوس مخې ته پکې نه راځي. دا ټول شیزونه دغې طرف ته بوځي. او اوس بیا یو افسوسناک واقعه دا ده، ایمان مزاري ووی پرون، یو ډېره هیومن رایټس وکیله ده، ای وی چې اوس پښتانه ټارګیټ کوي او هغه نمبر پوره کوي، نو کم پښتون چا سره شناختی کاړي او پښتوني یا افغاني وي، ځکه چې دنیا افغانیان دلته کې روزګار کوي، پاکستان کې پناه اخیستې ده، هغوی سره خپل کارډونه دي د UN، نو هغه خلک ګرفتاري بغیر د څه پرچې نه په سر یې وله توره کپړه اچولي، ته به وایې چې دهشتګرد دی، عدالتونو ته راولي او جج صاحب تپوس نه کوي، په 2 سیکنډه کې یو کس اډیاله جیل ته ریږي. دا نفرت چې دی دا ډیر زیات خطرناک دی. بنګال په یو ورځ کې نو جوړ شوی، پاکستان د ماتېدو په شا باندې ډیر وجوهات او تو سوچو کا چې بنګالیان دومره محب وطن خلک وو چې مسلم لیگ نون بنیاد په بنګال کې ایښودی شوی. د قرارداد پاکستان یو بنګالي پیش کړی په 1940 کې، AK فضل حق، او دا ټول چې وو نو ډېر محب وطن. خو شروعات کله نه وشو، شروعات هغه وخت نه وشو چې کله پاکستان آزاد شو، نو قائد اعظم بابا ته دوی مطالبه پیش کړه چې بنګالیان په اردو نه پوهیږي، تاسو قومي ژبه اردو ډیکلیر کړه، نو تاسو دا وکړئ چې 2 قومي ژبه کې، یو بنګالي کې، یو بنګلا کې، یو دا په اردو کې چې مونږ پې پوهیږو. هغې نه قائد اعظم بابا انکار وکړو او دقه وخت د مایوسۍ انتها شروع شوه چې خلکو وی چې مونږ جدوجهد وکړو او مونږ له پکې پهچان هم نه راکوي. او بیا هغه زمونږ فوجي جرنیلانو، جنرال ایوب چې هغه به بنګالیانو ته ډېر سپک کتل، او دا وړوکي قد والا تور خلک دی، دا د فوج دپاره انفټه دي او هغوی خپل ملک دومره بهترین وچلو. دغه نفرت اظهار بیا بنګالیانو په وسایلو قبضه، شیخ مجیب الرحمن ته زمونږ ریاست غدار وي، هغه د فاطمه جنا په الیکشن کې پولینګ ایجنټ و. تاسو ته پته شته، تاسو چې هیسټري وګورئ، مونږ خو پاکستان سټډي وایو، ټول راته دروغ ویلي. بله ورځ د جیو یو پروګرام دی
हंसना मना है या स पाई کې تابش هاشمي انکر دی هغه د مختلف میلمنو نه تپوس کوي او میلمه ته وي ته څه کار کوي چې زه پروفیسر یم وي د کم سبجیکټ وي د پاکستان سټډي نو هغه ته د ته چې څه پړاوي په دې یقین شته پروفیسر صاحب ډېر ښکلی جواب ورکړو هغه ورته زه وړو ته وایم چې په پاکستان سټډي کې دا دوه خبرې صحیح دي چې په میداني علاقو کې به ګرمي او په پهاړي علاقو کې به یخني او نور ټول دروغ دي نو دغه دروغ موږ ته پړاو کړي چې شیخ مجیب باندې بیا د غدارۍ اف آی آر وکړي څنګه چې نن سبا په عمران خان باندې په جیل کې دي او اوس په 30-40 نورې نوې اف آی آر وکړي چې دا بهر کې دی ملوث دي نو دا ټول شیزونه چې دي دا نفرت پیدا کوي نن جنرال لودي ریټایرډ یو ډېر سم سړی دی دا چغې وي چې هلکه دا مسله حل کې ګورې ډېره به ګرانه شي هغه دا بیان مې وکتو وایي د نورو راته پته نشته خو زه د فوجي وردی کې بهر نشم وتی دومره نفرت دی او دومره اور لګېدلی او د خدای دپاره دا اور بند کې هر باشعوره سړی به ورته وایي چې پاکستان د ماتېدو بنیاد مګ دی یو سانحې نه موږ تېر شوي یو بلوچیان ناراضه دي پښتانه ټارګېټ کوی ولې او د پنجاب چې کم خلک ناست دي هغوی د پښتنو احساس نه کوي دا اوس چې په اسلام آباد کې کم د خلاف انتقامي کارروایي دي چې شناختی کارت ګوري او نمبر یې پوره کوي ایمان مزاري وایي چې دوه کسانو مونږپلي خرڅول ایسایي یې ورنکړه او هغه دا چلو کو چې هغه دوی د 9 مۍ په واقعه کې دننه کړه نو یې مونږ پرون را آزاد کړه نو دغه شیزونه اوس د خپل مفادات او فایدو دپاره استعمالیږي او نقصان یې پوره قوم ته دی ریاست ته دی ځکه چې بلوچ د نه خپه دی پښتون د نه خپه دی بنګالي د نه خپه نو سوچ وکړه چې پالیسي کې نقصان دی کو په دې قومونو کې دي قومونه خو ټول د نه خپه دي نو چې قومونه خپه دي مطلب دا چې زموږ د ریاست پالیسیانې غلطي دي دا ټول خلک ځان ته سینې ته رانږدې کې الټه تاسو انتقامي کارروایي کوئ او د هغې نقصان به بیا دی چې بیا به لاس مروړی لکه څنګه چې اوس د بابا باچا خان د قائد اعظم بابا دو قومي نظریه وه او چې کله بنګال لړکو نو اندراګاندي وی چې نن مې ولا دو قومي نظریه په خلیج بنګال کې ورډوبه کړه نو بیا به دغه شرمنده زموږ د افسران به ټول ریټایرډ شي لاړ به شي دا کم چې کرپټ حکمرانان دي دا به د دوی خو جایدادونه مفادات هر څه په دوبۍ کې دي بچي هلته دي تعلیمونه هلته دي کاروبارونه هلته دي کورونه هلته دي هغوی زما او تا باندې څه کوي خو ما ته داسې ښکاري چې د څه حکمرانانو او څه افسرانو له چا ټیکه ورکړې ده چې دا ملک به څنګه بربادوي او په هغې باندې هغوی ډېر کامیابۍ سره کار کوي هر محب وطن خفه دی هر د پاکستان سره مینه لرونکي خفه دی په دې حالاتو باندې ریټایرډ فوجیان ډېر خفه دي چې دا څه روان دي خدای دپاره دا بند کړئ نفرتونه مه پیلاوئ مینه شروع کړئ چې دا ملک بچ شي کنې په دې حالت کې او په دې تشدد کې او په دې فرسوده نظام کې ډېر خلک وایي چې مستقبل ډېر بر انجام دی الله دې پاکستان او پاکستانی عوام په خپل حفظ و امان کې وساتي او الله دې مونږ ټولو له د شعور راکړي چې نور دا غلطیانې نه کوو ستاسو څه خیال دی کمنټ پیو کې سوچ پیو کې او په سوچ کې څه ګناه نشته